الرحمن الرحیم. مسکرات سره یو اهم بحث الکحل ولا متعلق ده. الکحل دا فرانسی زبان لفظ الکول نه معرب کړی شوی ده، عربي ته راوړل شوی ده. دې تعریف دا ده چې دا یوه شعله بړکونکې ماده وي چې هغه د اور ولا روح ته. اسلامي فقه اکیډمي انډیا ولا څه وایي الکحل یوه کیمیایي ماده ده چې هغه مختلفو میوو، سبزیانو ولا نشاسته یا شکر نه څه کولی شي، جوړولی شي. دې ولا حکم باره کې مفتی تقي صاحب قول راجح دا ذکر کړی چې امام صاحب رحمت الله علیه په نیز باندې اشربای اربعه محرمه کوم دي، دین علاوه نورو شرابونه څه شي دي، نجس نه دي. لہذا الکحل که چېرې دغو څلورو شرابونو نه جوړ ده بیا خو نجس ده. که دې څلورو نه علاوه نورو شیانو نه جوړ کړی شوی ده بیا امام صاحب رحمت الله علیه قول مطابق نجس نه ده. دې مزید تفصیل دا ده چې نن سبا دور کې څومره ادویات دي یا څومره مشروبات دي یا څومره خوشبوله شیان دي چې هغه یو ستر وخت دپاره ایکسپایر ډیټ لري، خپل 2 سال 3 سال 5 سال پورې. د دې بقا الکحل یا جیلاټین نه بغیر د کیږي. د الکحل نه بغیر یا جیلاټین نه بغیر دومره وخت پاتې کېدی نشي. نو الکحل استعمال کې نن دور کې ابتلاء عام ده. هغه ابتلاء عام ته څه وګورئ نو د دې استعمال کې نن انسانیت څه شی ده، یو قسم کې مجبور اور محتاج ده. نو اوس به موږ ګورو که چېرې انګور یا کجورو نه الکحل جوړ کړی شوی ده بیا خو د دې استعمال اجازت نشته. چا نه جوړ کړی شوی ده؟ انګور یا کجورو نه جوړ کړی شوی ده، د دې استعمال اجازت نشته. دین علاوه څه کوم دي لکه مختلف دانې شوي، کدال، کورخي، دا کومې مټر پلی دا شیان شو، دغونه یا د سبزی او د فروټ ولا کوم پوستکي دي، چلکي کومې دي، دې نه جوړ کړی شوي وي، یا پټرول او ډیزلو نه څه کړی شوي وي، کوم الکحل تیار کړی شوي وي. نو هغه به امام صاحب رحمت الله علیه مسلک باندې اسانۍ ولا حکم لري دغه استعمال به ادویاتو کې یا نور مباح مقاصدو کې څه شي وي، جایز وي، خو بشرطه کې مسکر نه وي. که بیا مسکر بیا به د دې استعمال هم جایز نه وي. لہذا امام صاحب په نسبت باندې دا الکحل کوم دي دا نجس نه دي، دا به څه شی نشو، نجس نشو. حکم اشربای اربعه محرمه نه علاوه دي. اسلامیک فقه اکیډمي انډیا ولا کوم قرارداد دغه دا ده چې ځنه دوایانو کې ایتھایل الکحل استعمالیږي. نمای څه شی ده؟ ایتھایل الکحل. دا الکحل نشاور ده، دوایی کې شامل کېدو نه بعد به هم د دې حقیقت نه بدلیږي، خپل حقیقت یې بقي ورکړي. بل طرف ته څه وګورو، علاج معالجې کې شریعت ډېر وسعت او سهولت ورکوي. نو دې لاندې مجبوراً ایتھایل الکحل امیزش کوم ادویات دي دغه استعمال درست ده. اگر که هغه څه شی د نشاور هم ده خو څه کومو ادویاتو کې استعمال شوی ده هغه استعمال به څه شي جایز وي. وګوره اوس سوچ وکړئ، دویم صرف کوم ځای کې جواز ورکوي؟ ادویاتو کې، مشروباتو کې نه ورکوي. کوم یو الکحل والا؟ ایتھایل الکحل والا، څه نشاور ده. همدارنګې خارجي استعمال کې هم اجازت ته نه درکوي، ځکه بلا ضرورت یو شي استعمال سړی ویلی کوي. بله خبره دا کوي چې عطریاتو کې کوم الکحل استعمالیږي فنی ماهرینو تحقیق اور اطلاع مطابق هغه نشاور نه دي، لہذا ناپاک هم نه دي. څومره عطریات او پرفیومز دي دې کې چې کوم الکحل استعمالیږي فنی ماهرینو تحقیق څه شی ده چې هغه نه مسکر دي او نه نجس دي. لہذا که کومه سپری تو ته چا در کړله او سپری تو ولګوله باډي سپری او بدن باندې یا په کپړې باندې، نو دې ته به د نجس ولا حکم کلم څه کېږي، نه به ملوي. یوه بله مسله اندې سره تړلې شوې ده، هغه د سپیرټ، د سپیرټو استعمال. څه کوم زخم صفایي دپاره او زخم باندې اچوو
احسن الفتاوى کې جلد 2 صفحه 95 باندې مفتی رشید احمد صاحب رحمت الله علیه د اندرنګي سوال جواب یې کړی دا. جواب کې دی لیکي سپیرټ کا انګور یا مویز یا کجوري نه جوړ کړي شوی دی بیا خو بل اتفاق نجس دي. کدینه سیوا نور شیان نه جوړ کړي شوی نو شیخین په نسبت باندې پاک دي او امام محمد رحمت الله علیه په نسبت باندې بیا هم څه شي دي نجس دي. مفتی سے وایي تحقیق نه معلومه ده چې دې دور کې سپیرټ اور الکحل انګور اور کجوري نه جوړیږي. انګور او کجور نه جوړوي دا خلک ویلې نه جوړوي ډېر جوړوي خو چې د کوم استعمال د مو ضرورت کې استعمالېږي د کې کوم نه استعمالوي د کجوري او د چا ولا د انګور ولا نه استعمالوي. هغې وجه دا نه چې د ښه سړي زمن دي او موږ ته دا محرمات نه رکي بلکې دغه الکحل انتهایي مهنګه دي. هغه خپلې مهنګایي وجې نه چا ته نشي رسولی هر شي ته نشي رسولی. هغه دوه آسان شیان نه جوړوي لکه ګوره عام ساګ دی ونه پټای ډاکته صحیح شو دنیا د پټای ونه ډاکته یا دانی دی دال کرخې لوبیا د څومره دانی دي دغه نه شي کېږي جوړ کې پټرول دنیا کې هر ځای کې موجود دي ډیزل موجود دي دغه شیان نه دوه الکحل ولا متبادل شیان څه کوي جوړوي. حضرات فقهای کرامو اگر کوئی فساد زمان حکمت بنیاد بنے امام محمد رحمت اللہ علیہ قول مفتابی ہی گرزولے دا خو په دې دور کې ضرورت تداوی اور عموم بلوا رعایت پیش نظر به شیخین قول بندې طهارت ولا فتوا ورکولی شي. اسم اصول فتوی لحاظ سره هم د شیخین قول ته څه ده ترجیح ده. دی وجنا دی دور کې کوم الکحل دی یا سپیرټ دی د دې استعمال جایز ده. څومره لباسونه دي یا بدنونه دي په ټولو باندې د دې استعمال څه شي ده جایز ده. دا الکحل متعلق څه مسایل څه ضوابط دلته نور دي. انګور اور کجورو الکحل ولا حرمت باندې خو بالکل څه شي ده اتفاق ده. داخلي استعمال څومره غذایی مصنوعات دي څنګه کې دارنګ الکحل وجود ثابت شول بل اتفاق ته فقهاو باندې جواز نه وي بلکې عدم جواز ولا فتوا بور باندې لګيږي. ښه وای مو ته به څه پته لګي په دې دور کې څنګور یا د کجور والا استعمال شوی ورکی وای هغه باندې ریډ واین څرګند لیکل شوی وي بس صرف د پړاولو څه شي د انسان سره ملکه موجود وي نو ریډ واین څه په کوم باندې لیکل شوی هغه د انګور او د کجوري څه شي ده مصنوعات ته ما استعمال وکړي. انګور او کجورو والا الکحل په نجاست باندې څه کله د جمهور اتفاق شول لہذا د دیو لکم الکحل دی دا به زیب و زینت خارجی استعمال هم جایز نوی ښه. انګور او کجوري الکحل په حرمت او نجاست باندې څه کله اتفاق شو د فقهاو لہذا د دې به ادویاتو کې هم استعمال جایز نوی خو به شرط کې څاغه دوايي متبادل حلال دوايي څه کېږي ملويږي. کچېرې حلال دوايي نه ملوي ده بیا هغه ټیم کې احناف مسلک کی سہولت ته د حضرت امام ابو یوسف رحمت الله علیه په قول باندې څه تداوی بالمحرم څه شی د استعمال جایز ده. نور زرایون کوم الکحل حاصل شي هغه په کاسمیټکس کې پرفیومز کې پینټس کې رنگونه وغیرہ د ټولو مصنوعاتو کې کوم استعمال دي دا پاک دي. احناف مسلک کې مزید هم دي کې څه شی د سہولت ده. دا څه اهمې خبرې وي په باره د چوکي الکحل کې د سره خپل معلوماتو کې راوړی دي مسایلو تپوس مو تاسو نه کېږي بار بار تاسو ته به خپلې معاشرې پته وي څو کاله مخکې پورې د الکحل په وجې باندې سپری استعمال خلکو معاشرې کې د خصوصا علماو دیندارو خلکو دپاره ډېر بد ګڼلو خو دغوره بد نه ده. ګوره یو د تقوا او یو د فتوا معیار ده. التقوا معیار کې خو هر مشکوک شینم ځان وسته. نبی صلی الله علیه وسلم متفرمایلی دي الحلال بین والحرام بین وما بینهما امور مشتبهات. دینه منځ کې څه مشتبه شیان دي هغه نه ځان وسته
من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه. څو شبهاتو نه ځان وساتل، هغه خپل دین د پر ځان څه کو پاکیزه کړل. همدارنګه حضور صلی الله علیه وسلم فرمای دع ما یریبک لما لا یریبک. کوم شی چې تو ریب او شک کې چوي هغه غیر ریب او شک ته پاره څه کپرې دا. همدارنګه حضور صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې څه فرمای الاثم ما حاک فی صدرک. ګناه د تو زړه کې څه پیدا کی، یو ټک پیدا کی. وکرهت ان یطلع علیه الناس. ته دا بد ګڼې چې خلک مونږ په دې کې خبر نشي به دا پرېږده. همدارنګه یو روایت ته چې ته خپل زړه نم ځنه ځای کې څه شی کوه تپوس کوه. مفهوم یې دا ده زړه درته یو شي باندې مطمئن نه ده مه یې کوه. وان افتاک الناس وافتوک. اگر که د خلک تو ته د جواز وغیره څه شی در کړي فتوی در کړي بیا هم دینه ځان څه کوه ستا. نو موږ تاسو ته هم د دې خبرو شریعت طرف نه اجازت شته، خو تقوا حد پورې به د دې استعمال نه ځان څه کول پکار دي، ساتل پکار دي. الله دې موږ ته عمل کولو توفیق